را د یو بل مسلمان عزت نفس او محفوظ کولو د لپاره جان محفوظ کولو د لپاره دغه بل ضروري چې یو فرقه به د بلې فرقې مقدساتو ته بدرد نه وي. دا د الله حکم دی، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم. وي تاسو دغه دروغجنو خدایانو ته بدرد مه وایئ. نوی دغه دروغجن خدایانو پیروکار تاسو رښتیا خدای ته بدرد شروع کی، نو یقینا چې کوم ملکونو کې مذهبي فرقوریت ختم شوی دی هغه داسې بیلونه پس کړي، هغه داسې قانوني جوړ کړي چې په کتابونو کې، په تحریر کې، په تقریر کې داسې خبرې ما راولې چې هغې سره د بلې فرقې مقدساتو ته یعنی مقدساتو ته بدرد ویلی شي، هغې تذلیل پکې کی چې دغه بیلونه پس شوي داسې قانون جوړ شي په هغه ملک کې نه تحریرا نه تقریرا مذهبي فرقوریت نشته دی. الحمدلله سعودي کې وګورئ، نورې ملکونو کې تاسو وګورئ دغه کار نشته دی، هغه په پورا قانون باندې عمل هم کوي. نو پنجاب کې دغه بل پاس شو د علماء کرامو په مهنت سره، او زه به دا ووایم چې د جنګوي صاحبه چې کومه وینه وه هغه مقدسه وینه په برکت سره هغه چې هغه رایګاه لاړه نه، هغې وینې په وجه باندې داسې یو بل پاس شو چې بدامني پاکستان کې ختمه شي، حکومت په خپله ووایي. نو د دې بل خلاف اهل تشیع راپورته شول په ښکاره باندې، په میډیا باندې، سوشل میډیا باندې، الکترونیک میډیا باندې شروع دي، وایي چې په ښکاره باندې وایي نمبر 1 چې مونږ خلافت خلفای راشدین رضی الله تعالی عنهم خلافت نه منو، یا درې خلیفګان نه منو، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. دویم دا چې مونږ امهات المؤمنین کې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پس بدرت به وی کنسلې به کوو، دې ته مونږ عین عبادت وی. نمبر 2 د نبی علیه صلات وسلام یو لور نه علاوه فاطمه رضی الله تعالی عنها، نور بیا لوریانې مونږ نه منو، او مونږ صحابه کرامو ته رضی الله تعالی عنه نه وی، قرآن پاک ورته ویلي رضی الله وی، مونږ ورته نه وی. مونږ د دې صحابه کرامو باندې تبرع کول مونږ عین دین بولو. مونږ حضرت علی رضی الله تعالی عنه معصوم عن الخطا بولو، پیغمبرانو درجه ورکو. نو دغه بل خلاف راپورته شول چې بدامني نه وي، فرقوریت ختمي، دوی وی چې وي دی. نو که ستاسو دغه دین وي، اهل تشیع دغه دین وي چې دې ته عین دین وایي، دې ته عبادت وایي، چې په د اهل سنت والجماعت مقدسات چې کم دي یا اجماعي عقاید چې کم دي او ضروريات دین چې کم دي، صحابه کرامو منل د ضروريات دین نه دي. صحابه کرام چې نه مني هغه ته مرتد نعوذ بالله بدرد وایي، گویا کې پورا دین ته نړوي. صحابه کرامو په وجه قرآن را رسېدلی، احادیث را رسېدلی، سنت را رسېدلی. صحابه کرام د من نه چې وځي پورا دین به وځي، قرآن به د من نه وځي. نو که ته اهل تشیع دا وایي چې مونږ دغه دین دی تبرع کول، بدرد کول، اهل سنت والجماعت هم دغه دین دی چې څوک په دې اعلی کردار والو خلکو پسې بدرد وایي، تبرع کوي. بیا د اهل سنت والجماعت دین دا دی چې داسې ژبې چې په هغه صحابه کرامو پسې بدرد وایي، امهات المؤمنین پسې، او داسې سرونه هغه داسې ژبې په خولې کې نه پرېږدي، او داسې سرونه بیا په تن باندې پرېږدي نه، دې ته بیا عین دین وایي. که په دې باندې هغه عمل شروع کړي نو فرقوریت پیدا کېږي، بدامني پیدا کېږي. پکار دی چې دغه بل ته ټول مجموعي طور، اجتماعي طور باندې ومني. زه بریلیانو صاحبانو ته، پنجپیریانو ته، اهل حدیثو ته، دیوبندیانو ته، سیاسي و غیر سیاسي ټولو جماعتونو ته د اختر نه بعد انشاءالله یو مشترکه لایحه عمل جوړولو دپاره به انشاءالله زه دعوت ورکوم، او یو پلیټ فارم به ورته مهیا کوم. اگر چې زه د دې نه اهل یم، نه متحمل یم، نه جسماني طور باندې او نه مالی طور باندې. که دغه نوره مسالکو ولا یا نور کسان داسې وي چې هغه وایي چې مونږ پلیټ فارم تاله درکوو، مونږ متحمل یو، نو مونږ به انشاءالله ادنا کارکون په شان باندې هلته کې حاضر وو. پکار دا دی چې کومه مسلک ولا چې مونږ راوغواړي دې دپاره چې د بل لپاره چې پاکستان کې په صوبه زراعت کې پاس شي، او مونږ حکومت ته ووایو چې مونږ تاسو سره ولاړ یو دغه بدامنۍ ختمولو دپاره. دې دپاره که څوک پلیټ فارم مونږ ته راکړي، د مونږ به ادنا کارکون په شان باندې هلته کې ولاړ یو. انشاءالله دې دپاره به مونږ اختر نه بعد پورا کوشش کوو چې خپل
صوبه سرحد کې هم دا بدامنۍ او فرقوریت ختمولو دپاره حکومت سره ودرېږو دغه بل پس کولو دپاره انشاءالله تر څو پورې پاس شوي نه دې دپاره به مونږ کوشش وکړو او چې څوک نفرتونه پیلوي هغې خلاف به مونږ حکومت سره ودرېږو به دمني به مونږ نه خوښوو. دویمه خبره ده نو انشاءالله دویمه خبره دا ده چې نن چونکې قادیانیانو به د نبي علیه الصلاة والسلام توهین کوو توهین رسالت یې کوو هغې دپاره قانون جوړ شوی دی علما کرامو محنت کړی قانون جوړ شوی په قانون باندې تر اوسه پورې عمل نه دی توهین رسالت ثابت شوی دی د هغې نه بعد چې کله دا 1974 کې دغه قانون جوړ شو توهین ګستاخ رسول ته به سزا میلاویږي تر اوسه پورې چاته پې سزا میلاو نه شو. عبدالشکور تاسو وګورئ چې هغه ټرمپ ته ورسېده او د بله آسیا ملعونه لاړه امریکې ته ورسېده. پېښور کې 2 کاله مخکې په ښکارا باندې په میډیا باندې اقرار کوو د پیغمبر نسیم طاهر پیغمبرۍ دوا وکړه د نبي علیه الصلاة والسلام توهین رسالت یو نو 2 کاله رسې هغه ته سزا نه میلاوېدله شروع هغه ته هم یوه لاره جوړېده. نن په عدالت کې غازی اسلام خالد هغه دڼیا کړو په عدالت کې. اوس مونږ دا وایو چې دا غیر قانوني خبره غیر شرعي دې دپاره شرعي عدالت پکار دی دې دپاره به اختر نه بعد مونږ انشاءالله پورا احتجاج کوو چې مونږ به دغه قانون باندې فیصله نه توهین رسالت چې دا هغه اسلامي قانون کې دی نو مونږ وایو چې خالد چې کوم دا قادیانۍ دڼیا کړی دی نو د سره د په شرعي عدالت کې په ده باندې فیصله وشي شرعي عدالت کې که مونږ دغه انګریزي عدالتونو ته پرېږدو نو وګوره د توهین چې څوک وکړي هغه ته په 2 کالو کې سزا نه میلوي چې څوک دغه کس دڼیا کړي نو هغه ته 100 ورځې پس فورا سزا میلویږي. داسې قانون ته به مونږ نه پرېږدو انشاءالله چې دغه قرباني ورکړه مونږ به دغه قرباني کوو چې مونږ به د دې دپاره احتجاج کوو اختر نه پس انشاءالله چې ده ته به مونږ اسلامي عدالت کې کومه سزا چې اسلام ورکوي قرآن کومه سزا ورکوي حدیث کومه سزا ورکوي سنت او چې ټول مسلکونو ولا علما کرامو په اتفاق سره چې دته کومه سزا میلي سزا به ورته میلوېدلی شي قانوني طور باندې نه ځکه چې دغه کم قانون چې دی تر اوسه پورې یو ګستاخ ته سزا ورنه کړه تر شروع دی قانون شته خو سزا نه ورکوي دې دپاره به انشاءالله مونږ پوره او دا نه چې مونږ د قانون په لاس کې انشاءالله نه اخلو جمهوری طریقې سره چې کومه پاکستان کې جمهوریت ته په هغې به احتجاج کوو نو هغې ته چې مونږ ته مخې ته څوک راځي نو بیا به هغه غیر قانوني او غیر جمهوري طریقه کار به چې مونږ په جمهوری طریقې باندې احتجاج کوو کنفرنس کوو او مونږ څوک منې کوي نو دا بیا غیر جمهوري عمل وي او په اخر کې مونږ بیا دعا کوو چې الله پاک ته ټول مسالک د سزشونو خلاف جمع کړي چې هغه د نبی علیه السلام ګستاخي کوي یا صحابه کرامو څوک ګستاخي کوي انشاءالله او مونږ به اختر نه بعد هغې دپاره انشاءالله په میدان کې ودرېږو دعا کوو. ټولو مسلمانانو له پکار دي امامانو له پکار دي جمعې په ورځ باندې خلک خبر کړي د بیل نه خبر کړي چې بیل څه شی دی او د خلاف د خلک ولې راوچت شوي چې د خلکو تقیه بازي چې د خلکو ته وشي چې دی تر اوسه پورې تقیه بازي کوله تاسو ویل چې دا پرامن خلک دي دا تقیه باز دي پرامن نه دي دوی په خپله باندې وي کنځلې کول زمونږ دین دي بدرت کول امهات المؤمنین ته کنځلې کول دا تاسو په جمعې په ورځ باندې خپلو مقتدیانو ته دا تحفظ بنیاد اسلام بالمتعلق وای د خلاف څوک را پورته شي دغه وای او دغه قادیانی متعلق چې نن پېښور کې دڼیا شوی هغه متعلق هم عوام خبر کوي او د اسلام دغه متعلق څه خبره کوي دا په جوبل منځونو کې خلک د دین هم خبر کوي. واخر دعوانا الحمدلله.